او دا حدیث چې کوم ورته بیانومه یو صاحب دی امام بغوی رحمت الله تعالی علیه د هغې کتاب دی شرح السنه دا مشکات شریف تاسو اینې ګورئ 2 جلد دی شرح السنه دغه مشکات شریف دپاره اصل کتاب دی دا مشکات جوړ دی د شرح السنه هغې نه را جوړ دی او شرح السنه د امام بغوی صاحب کتاب دی لوی صاحب دی امام بغوی رحمت الله تعالی علیه ډېر لوی صاحب دی یو کتاب د هغه د شرح السنه په هغې کې دا حدیث مبارک موجود دی دا کوم چې زه بیانوم او د هغې یو بل معجم دی معجم الصحابه معجم صحابه دا هم د امام بغوی صاحب کتاب دی د صحابو تذکری دی پکې احادیثو په رڼاو کې د صحابو تاریخ دی په دواړو کې په معجم صحابه شرح السنه امام بغوی رحمت الله تعالی علیه دا حدیث په دواړو کې ذکر کړی دی دا سه حدیث ته چې انسان ایمان دل دماغ ظاهر باطن هر څور سره تازه کوي او هغه حدیث دا دی چې کوم یې روایت کړی دی دا نوم چېرته وخلم هم کیدای شي تاسو به په صحابه کرامو کې دا نوم اول ځل اورېدلی یو صحابي دی حضرت سیدنا زائر رضی الله عنه په ځا باندې دی په زوا باندې نه دی زائر رضی الله تعالی عنہ یا بعض علماء ظاهر په ها باندې هم ذکر کړی دی دا یو صحابي دی د چا نه د اهل وفا نه نبی علیہ السلام چا شکل ته نه ګوري دا یاد لرئ نبی علیہ السلام د چا حسن ته نه ګوري نبی علیہ السلام د چا مال ته نه ګوري ځکه چې رب یې چا حسن او مال ته نه ګوري الله فرمای ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رب خپل فرمای ز چا مال ته نه ګورم چې څومره مالدار دی ز چا مخ ته نه ګورم چې څومره خوږ او ښایسته دی او هغې نه پس بې ګوندې زه عبادت قبلوم نه ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رب فرمای زه د انسان عمل ته ګورم زه د انسان د زړه اخلاص ته ګورم الله فرمای عمل یې څومره د اخلاص والا دی عمل یې څومره د مینې والا دی نو چې چا رب دغو خبرو ته نه ګوري هغې محبوب هم بیا دې خبرو ته نه ګوري چې چا مخ څومره ښایسته دی او څوک څومره مالدار دی رسول الله مبارک هم ستا زړه ته ګوري ستا مینې ته ګوري ستا اخلاص ته ګوري ستا غریبۍ او مالدارۍ ته نه ګوري که ستا په غریبۍ کې رسول الله سره مینا او اخلاصي ته د رسول الله مبارک محبوبي ته د رسول الله دوستي او که ستا مینا رسول الله سره په غربت کې او ظاهر باندې ستا شکل او صورت ښایسته نه خو رسول الله سره ستا مینه دغه مینم رسول الله تقبل ده او دغه مینم رسول الله تقبل ده نو زموږ محبوب علیه السلام مبارک مال ته یا صورت ته نه ګوري ستا اخلاص ته ګوري ستا وفا ته ګوري دغه ظاهر رضی الله عنه دام اهل وفا نو دام اهل محبت نو رسول الله مبارک ور سره څومره مینه کا او دا څوک صاحبانو ظاهر حبشیو رنگ نه تک تور غلام ہو آزاد نو غریب ہو مالدار نو کلیوالو د خار نو په اطرافو کې به اوسېده کلیوال صحابی رنگ نه تور بدن نه کمزوری مال نه کمزوری غریب و چې اهل وفا و محبت نو رسول الله تم قبول دی رب کائنات تم قبول دی واورې دا خبره وی دی به چې کله ظاهر رضی الله تعالی عنہ به وی چې کله چې کلی نه راته نو د کلی تحفه بیا رسول الله مبارک لراوړه ساگ چې په کلی کې به کومو دا کورنۍ د هغه زمانې کوم د کور د چرګو د هغې انډې وغیره یا نور داسې دا شنش نشیان چې کوم شاید زمونږ او د ستاسو د کلي او د اطراف وي وغیره وغیره دغه نه به وي چې یو ګنډه جوړه کړه او په میاشت کې 4 ورځې کې به رسول الله مبارک نه کلي نه راغې مدینې منورې له او چې کله به راغی دی مبارک دغه فقیره ګنډه دا عاجزه ګنډه او رسول الله ته پته وه چې دا اهل محبت او وفا نه دی رسول الله ساک تا سبو ته نه دي کتلی هغې غریبۍ ته یې نه دي کتلی
صحابه کرام فرمایي چې کله به دا رسول الله په دربار رسالت باندې را داخل شو دا ګنډه به کې خدا رسول الله سره به ملاو شو صحابه چې کوم د خار صحابه هغه ته رسول الله فرمایل صحابه ظاهر زما کلیوال دوست ما ملاقات ته پر راغله رسول الله مبارک ورته کلیوال ملګری وي دا زما کلیوال دوست دی کلی نه مال راځي او څه شي صحابه او ساګوي او وغیرہ وغیرہ هغه مال راوړي او بیا به رسول الله سره کېناسته صحابه به ظاهر ته فرمایل چې والله ته خو رسول الله ته ساګ پیش کی ظاهر باندې عام سیز دی رسول الله ته پیش کی خو چې په دغه بدله کې کوم ټکای کوم لفظ دا لپاره رسول الله استعمالوي او هغه لفظ دا دی چې ظاهر ما کلیوال دوست دی ظاهر ما کلیوال ملګری دی صحابه فرمایي چې والله که په دغه ټکی باندې مونږ جان او مال اولاد قربانګي مونږ خوښ یو چې قربان د شي خدا ټکی د رسول الله مونږ ته یو ځل بیان کړ مونږ ته یو ځل رسول الله وی رب د مونږ نه ارڅ واخلي او رسول الله د مونږ ته وی چې تزما کلیوال دوست دی ته دا ډیره لویه خبره ده ظاهر بکیناسته رضی الله عنه او کله بچي د مبارک واپس ته نبی علیہ السلام مبارک بخار نو لګنده جوړ کړه د خار بسی څه شایو ابه ول برابر ک صحابه ته به یو فرمایل دا ول ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورکړه اور سره ملاو بشو اور تو به فرمایل چې زیا د خار ملګری یما زما کلیوال ملګری دی څنګه چې کلیوال ملګری د خار مرګلی له توفه راوړي دا سه د خار والا ملګری طرف نه کلیوال د پاره تحفه ده رسول الله مبارک بغنډه ول جوړ کړه او د هغه تحفه په بدله کې به ولدا غنډه ورکړه د مبارک بکلی روان شو دا طریقه د ظاهر سره رسول الله مبارک وا ظاهری باندې غلامو په ظاهری باندې غریبو په ظاهر باندې رګنه تورو په ظاهر باندې کتا سو ګورې ظاهری څه کوالټي د نور صحابه په شان ته پکینوا یو حبشي نسل انسانو کله چې رسول الله مبارک د وفا ولیدا د مینی ولیدا د هر چانه اور سره علی الاعلان زیات مینه کړی دا د هر چانه اور سره محبت کړی دی محدثین فرمایي چې رسول الله سره چې چا مینه کړی دا چا اور سره محبت کړی دی ځان یې اهل محبت نه ګرځولې دی چا اور سره وفا کړي ځان یې اهل وفا نه ګرځولې والله دغه وفا او دغه محبت رسول الله مبارک بنیز باندې ډیر لویه خبره ده او ډیر په درون نظر باندې رسول الله ستامینه او وفا ته کتلې دي